ګرانو مسلمانانو وروڼو، دا یوه اهمه ویډیو در سره شیر کول غواړم. زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ډیره مهمه ویډیو دی. وروڼو دغه چینل باره کې دی چې موږ دغه چینل کوم دی، دا اسلامي چینل موږ جوړ کړی دی. د اسلامي مسایل او همدارنګې اسلامي نور شیونه کوم وي هغه په دې کې شیر کیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کوم سړی د یو نیک کار بنیاد کېښوده او بیا خلک راتلو په دې باندې عمل کوي، نو دا کوم سړی چې نیک عمل دی دې بنیاد کېښودی دی، نو د دې به پوره په دې کې دې ته به اجر میلیږي چې نور خلک په دې باندې عمل کوي. او که یو انسان دی هغه بد عمل یعنی د بد عملونو یو بنیاد کېښوده او خلک راسي نو هغه په دې باندې عملونه کوي، نو د کوم کس چې د بد عمله بنیاد ایښودی دی نو د دې به پوره حساب پکې وي. نو راځئ وروڼو موږ دغه چینل چې دی اسلامي او د اسلام په نوم جوړ کړی دی او تاسو موږ سره ټول په دې کې شرکت وکړئ. هر یو مسلمان وروڼه زه دغه دعوت ورکوم چې صدقه جاریه په نیت باندې موږ سره دغه چینل چې دی نو دا سبسکرایب کړي او لایک کړي، کامنټ کړي، شیر کړي مخکې ملګرو سره. نو انشاءالله په دې کې به پوره هر یو مسلمان ورور حساب وي چې څومره مخکې سي خلک د دې نه استفاده کوي، مسایل زده کوي، نو ټولو ته فایده پکې رسیږي. نو راځئ وروڼو چې دغه اسلامي چینل دی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوږ حدیث باندې عمل وکړو چې دغه د نیک عمله کوم بنیاد ایښودی شوی دی نیکۍ باندې، چې دغه نیکۍ موږ مخکې بوځو. وروڼو نن سبا دغه یو وجه دی چې خلک کوم دنیوي چینل دي د ګانو والا دي یا د دنیوي نور کوم فلمونو ډرامې وغیره دي نو هغه شیر کوي هم، سبسکرایب کوي هم او لایک کوي هم، هغه ډېر په مخکې باندې روان وي. او اسلامي چینل چې دي نو هغه ډېرې په لاندې رسي، ورځ په ورځ خرابېږي. نو راځئ چې موږ دغه اسلامي چینل خپل چینل وګڼو او دغه لایک کوم، کمنټ ورکوم او سبسکرایب کوم او مخکې بوځم. لکه څرنګه چې ربي صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وی دغه دنیا چې دی الدنیا مزرع الاخره، دغه دنیا چې دی د آخرت دپاره کرونده دی. نو ګوره دا یوه داسې کرونده دی چې دنیا کې څومره خلک دي هغو ته موقع ورکړل شوي دي چې هغوی د آخرت دپاره تیاري په دې دنیا کې وکړي. که دغې دنیا کې هغو تیاري ونه کړله نو بیا مرګ نه پس چې دی تیاري بیا نه کېږي او نه بیا مرګ نه پس څه عملونه کېږي. وروڼو دغه دنیا دی، راځئ چې دغه اسلامي چینل دی په دې کې موږ کرونده دا وکړو چې دغه لایک کوم، کمنټ ورکوم، سبسکرایب یې کوم او مخکې شیر کوم ملګرو سره، ټول خلک چې په دې باندې عمل کوي نو په دې کې مو تاسو پوره حصه او برخه موي. ځکه چې دغه دنیا چې دی دا کرونده آخرت دپاره دی. مطلب دا چې دنیا کې عملونه کېږي دا د دارالعمل دی، یعنی د عملونو کور دی، دې ځای کې موقع دی چې موږ تاسو نیک عمل وکړو، پیغمبر په طریقې باندې د الله تعالی په احکاماتو باندې ژوند تیر کړو. دغه دپاره وروڼو زده کړې ضرورت دی، علم ضرورت دی چې موږ تاسو ته علم حاصل شي، موږ به هغې نه پس د الله تعالی احکامات د پیغمبر طریقې به پېژنو. که موږ تاسو د الله تعالی احکامات د پیغمبر طریقې نه وي معلومې نو موږ به دغه دنیا کې څرنګې کرونده وکړو، دنیا کې به څرنګې عملونه کوم. یو سړی دی ټول عمر به عملونه کوي او دا یې تمه وي چې زه نیک عمله انسان یم او زه هر څه کولی شم. خو وروڼو یوه ورځ به داسې راشي چې دغه د دنیا نه خالي لاسونه لاړ شي او آخرت کې به دې ته هېڅ هم نه میلاویږي. څه د وجې نه چې دې ته به د پیغمبر طریقې نه وي معلومې، د الله تعالی احکامات به نه وي معلوم، هسې به ژوند به یې تېر کړی وي او دغه ژوند به هر څه تباه او برباد شي. آخرت کې به هېڅ هم ورته میلاو نه شي، خالي لاسونه به وي او سیده به جهنم ته ګذرولی شي. وروڼو دغه جهنم نه خلاصي ذریعه څه دی؟ نیک عملونه دي، پیغمبر طریقو باندې عمل کول دي. نو دغه عملونه او پیغمبر طریقې موږ تاسو څرنګې خپلوو نو دغه د اسلامي چینل دی چې دې کې موږ تاسو زده کړه وکړو، زموږ به ثواب شي او تاسو مو شي. موږ صدقه جاریه په نیت جوړ کړی دی. راځئ وروڼو چې په دې کې موږ سره تاسو حصه واخلئ او موږ سره شریکه شي. الله تعالی مو خوشحاله کړه. والسلام.